کچرته یو کس غسل کوي آیا د غسل مسنون او صحیح طریقه څنګه ده؟ نو د غسل اسانه طریقه په پښتو کې چې تاسو ته وایم ډیره اسانه طریقه باندې به ان شاء الله تاسو ته دا طریقه وښیم او سنت هم پکې ذکر کو چې ثواب هم په ملاوي شي. کچرته یو ملګری غسل کوي یا په غسل اوریدل یا هر قسم غسل چې ویلنده خبره ده نو غسل طریقه دغه ده چې اول دی استنجا وکړي. د استنجا نه پس کچرته د باندې غسل اوریدل وي هغه پلیتی دي د ځان نه لري کی بیا د هغې نه پس شاوخوا ځای چې کوم دی ووینځي چې کوم ځای کې پلیتي وي د هغې نه پس دی بیا د اوبه راواچوي لاس باندې د لاسونه به د مړوندونو پورې ووینځي د هغې نه پس به خوله کې اوبه درې پیرې پوزه کې درې پیرې اوبه مخ باندې درې پیرې اوبه دغه شان د لاسونه وینځل درې پیرې بیا ګز لاس وینځل درې پیرې او بیا د سر مسحه کول ټول سر سنت ته بیا دغه شان دی بیا ورپسې خپې وینځل د هغې نه پس بیا به اوبه راواړئ درې لپې اوبه به راواړئ په دیخي سیټ باندې بیا به که بوکه وي یا بالټی مالټی څه وي کټورې او په ګز سیټ راواړئ د هغې نه پس به درې پیرې په سر راواړئ نو اسانه طریقه او په غسل کې درې فرض دي بس دا زده کوئ خوله کې اوبه اچول پوزه کې تمام بدن باندې بعضې ملګري وایي چېره موږ به خوله کې غړغړې کوو که نه که چا غړغړې ونه کړې صرف خوله کې اوبه واچولې بس فرض یې ادا شو او داسې غسل یې ټیک شو یا پوزه کې اوبه واچولې پوزه به ترخوو که نه به ترخوئ که یو ملګري پوزه نه ترخېږي نو هغه ورته پیټ نیسي چې دا ځان له پوزه نور هم خرابه کړي پوزه کې اوبه واچوي خوله کې او تمام بدن باندې اوبه اچول دا فرض دي. نو مختصره او اسانو الفاظو کې مې درته ذکر کړل چې سنت ته دغه دي او دې فرایض دي خو کوشش وکړئ چې په دې ځان پوه کړئ مخکې ملګرو سره ثواب په نیت باندې شریک کړئ. الله سبحانه وتعالی دې موږ او تاسو په دین باندې هر یو عمل باندې موږ او تاسو پوه کړي.